على سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. دا حدیث دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتو کم تیر چشو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برخوردار دے. عبداللہ ابن عمر عبداللہ نم دے او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے دے او دا نبی علیہ السلام سرے قریبی رشتہ دا ذکر چھ دا عبداللہ ابن عمر سے خور حضرت حفصہ دا نبی علیہ السلام کو نکاح کے و نو ام المومنین و حضرت حفصہ. دا مور نمی زینب دے، زینب بنت مزعون. او دا زینب بن مزعون چو دا چوانو دا حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ خور و نو دے دا حضرت عثمان ابن مزعون خرائے دے. حضرت عثمان ابن مزعون اغا صحابی دے چې په مدینه منوره کې ډومبنی وفات شوی صحابي حضرت عثمان ابن مزعون دی او دی نبی علیہ السلام پر ورولای سره نیولی وی دا زما رور دی او دی نبی علیہ السلام په تندي باندې خپل کړو او دته نبی علیہ السلام بشارت اورولی چې په حالت د هجرت کې عثمان ابن مزعون ډومبنی وفات شو. په جنت البقیع کې ډومبنی صحابي مهاجر دا حضرت عثمان ابن مزعون د ماماو. عبداللہ ابن عمر ډیر وړو کې صحابي و د نبی علیہ السلام په حیات طیبه کې په وړو صحابه کې ابو عبدالرحمن کنیت ته چې والد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان شو نو دی بیا معشوم ور سره بیا رستو راغلی دی مسلمان شوی دی. د عمر صاحب د اسلام واقعه د تاریخ د اسلام یو لویه واقعه ده، مشهوره واقعه ده. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 وا یعنی سلویختم صحابی دے، سلویختم نو دے بیا د سلویختو نرستو صحابو کی راضی خو په وړو صحابو کې په ډومبنو صحابو کې دے. یعنی دی لا بالغ نو چې مسلمان شو او د هجرت په وخت کې د عمر 10 کاله بس نو دی هغه وخت سره د شپږ اووه کالو چې دی مسلمان شو. الله اکبر. ډېر یعنی دی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د کفر حالت په خپل ذات کې نه دی لیدلی ځکه دومره ماشوم چې وي نو هغه حکم هم بدل وي، ماشوم دی ډېر نو دی مسلمان شوی دی. 10 کالو په عمر کې و چې هجرت وکړ نبی علیہ السلام په بدر کې شریک نشه ځکه ډېر وړوکی او بیا واپس کړ نبی علیہ السلام چې دی لا وړوکی دی او په احد کې بیا شریک شوی دی. بعضې وایي چې احد کې نه دی شریک شوی، بعضې محدثین وایي نه شریک شوی دی. څوک وایي چې نه غزوه خندق چې و نو دا د ډومبنی جنگ دی. غزوه موته یو ډېر لوی جنگ تیر شوی دی یرموک
غزوه یرموک د هغې نښې نښانې اوس هم شته د غزوه یرموک د هغې نښې نښانې شته ما سره یو کتاب دی سیرت النبی اټلس سیرت النبی او هغه یې ورله نوم ایښی دی اطلس سیرت النبی بیا دی راوړولی دی نو اټلس سیرت النبی صلی الله علیه وسلم هغې کې د غزوه یرموک د هغې میدان تصویر شته فوټو شته پکې ډېر ناشنا تصاویر د میدان جنگ راغستی دي بدرم د احدم هغه خو خیر حجیان ورته ځي خو دا غزوه یرموک چې و یرموک نو دغه کې نو میدان صالح ورته خلک وایي مدائن صالح مدائن دا جمع د المدینه مدائن ډېر ښارونه دي نو هلته هغې ته مدائن صالح وایي او هغه مقام چې مدائن صالح علیه السلام دی هغه هم په دغه کتاب کې تصویرونه شته خو هغې ته خو زه الحمدلله خپله هم تللی یم نو هغه ځایونه بلکل هوبهو یې راغستي د هغه کوهي د صالح علیه السلام د اوښې والا چې کومې اوبه به یې څښلې د هغې هغه ټول تصاویر یې راغستي دي نو غزوه یرموک یو لوی جنگ شوی دی د هغې کې شریک شوی دی خو د حضرت جعفر بن طیار رضی الله تعالی عنه سره یو ځای د مصر او د افریقې په فتح کې هم دی شریک شوی دی او ډېر زیات حریص و په سنتو د نبی علیه السلام دی په سنتو په حرس کې په صحابو کې مشهور د ده زوی دی سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب هغه به هم داسې کول بیا چې یو ځای به دمه کوله بل ځای به مونځ کولو بل ځای به اودس کولو بل ځای به حریصو په سنتو د نبی علیه الصلاة والسلام باندې انتهایی حریص حج په سفر کې به د نبی علیه السلام هغه مقامات یاد ساتل او په هغې کې به کوزېدو او هلته به یې اکه شان عمل کولو کوم عمل شریف چې به نبی علیه السلام کړو مونځ به یې کولو د یو ونې لاندې به یې مونځ کولو د یو ځای کې به دمه کوله بیا به کې دومره حرص و چې د کمې ونې لاندې نبي علیه السلام دمه کړې وه هغې نه به باقاعده انتظام برابرولو او هلته به یې هغې ته اوبه اچولې چې دا ډکې وچ نه شي چې دا بوټی وچ نه شي دا ګورئ د الله رب العزت قدرتونه دي په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې بدعات دفع کړل او په زوی ول د سنتو احیا وکړه تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې الله تعالی د بدعات روکتام وکړه چې یاره دا بدعات سیوا نشي او خلق شرک طرف ته ورنشي نو د صلح حدیبیې چې کوم مقام دی په هغې کې کومه ونه وه هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لر کړه خلکو وی دا ولې وی دا ځکه چې اوس خو تاسو راځئ دې له چې ملاقات وکړو هغه ځای ته راشو زړه مو تسلی عمومي چې کوم ځای نبی علیه السلام بیعت کړی دی هغه ځای ووینو ستاسو نه وروستو خلک به بیا دلته په بل نیت راځي د هغې نه وروستو خلک به بیا په بل نیت راځي بعضې خلک به بیا دلته د دې ونې مخې ته مونځونه کوي او د دې ونې عبادت به شروع کړي نو بیا به څه کوئ یعنې وی زه ځکه داسې کوم چې دا لر کوم چې د دې هغه وروستو بیا کوم شبهات چې راځي چې هغه دفع شي او په زوی باندې الله رب العزت د احیا د سنت وکړه د دواړو نه الله کار واغسته د دې وجې زمونږ اکابرو ته یو لقب ورکول کېږي چې محی السنه د ژوندي کوونکي د سنتو دي وقاطع البدعه او ختمونکي د بدعاتو دي د بعضې خلکو پلړه هغه یو طرف ته ډېره جوکاو شي
د بدعات رد چې کوي نو هغې کې تجاوز وکړي نو هر څه ته بدعت وایي او بعضې خلک احیا د سنتو او محبت د سنتو کوي نو بدعاتو ته پکې تجاوز وکړي بینابین دي زمونږ اکابر چې دي نو هغه ډېر زیات اعتدال والو ډېر اعتدال والو هغه به دغسې ډېر روکتام به یې کو چې دغه ونشي نو اوس هغه څیزونه چې هغه بدعت نه دي نو که هغه په وظایفو کې شي که نورو څیزونو کې شي نو همیشه دې کوي بنده خو په ځای د هغې چې د څیزونو څه پوجا پاټ شروع شي نو هغه څومره لوی نقصان دی تبرکات هم داسې دي صحابه به د تبرکاتو ډېر زیات لحاظ ساتلو او چې عقیده د چا صحیح وي او علم ورسره وي او ناپوهتیانه بچ وي نو هغه د تبرکاتو ډېر لحاظ کوي او د تبرکاتو لحاظ ساتلو هم پکار دی لکه د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نو یو ځل په یو جنگ کې ټوپای وغورځېده نو حضرت خالد بن ولید ورپسې ګرځېدو او چغې والې چې قلن سوتی قلن سوتی زما ټوپای زما ټوپای خلکو ورته وی چې څوک دې غزار در باندې ونه کړي ته خو ټوپای پسې داسې سرګردانه ګرځې او هسې نه چې کافر د موقع نه پایده غلطه واخلي او هغه په تا غزار وکړي وی مړ د شمه خو ټوپای راله پکار ده هغه چې ټوپای ومونده ډېر بهادر سیف الله نو ټوپای په سر کړه او ډېر زیات خوشحاله شو دعا یې وکړه لاسې پورته کړل الحمدلله الله چې تا ماله زما خپله ټوپای بیا واپس راکړه چا وی چې دا ګوره د ټوپای تا دومره زیات خیال وساتو دومره اهتمام دی وکړو او دومره زیات بار بار دی هغې پسې تلاش کولو د دې څه وجه وه هغه ورته ووی په دې ټوپای کې د نبي علیه الصلاة والسلام 2 ویښته مبارک ما ټومبلي دي او اچولي مې دي او دا زه د جنگ په حالت کې اچوم چې کله زما دا ټوپای په سري نو الله رب العزت کله هم ماله شکست نه دی راکړی او په ما باندې دشمن غالب کړی نه دی د تبرک هغه اهمیت سره سره د هغې دومره کلک یقین و چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ویښته مبارکو کې دومره لوی الله تعالی طاقت او برکت ښودلی همدغه ویښته مبارک دي چې د هغه په ټوپای کې نو شکست به نه خوړه او چې مریض له به چا په اوبو کې هغه ویښته مبارک ډوب کړل او هغه اوبه به یې وڅکلې نو مریض له به الله شفا ورکړه نو د تبرکاتو نه معلومیږي دا چې تبرکات د تسلی او د اطمینان نه علاوه بعضې وخت کې د وسیلې په طور باندې هم بنده نیولی شي نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به ډېر زیات خیال ساتلو هغې ونې ته به اوبه اچولې باقاعده چې یاره دا ونه وچه نه شي چې ما ته دا ونه معلومه وي او زه د دې د لاندې کښېنم حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو قول دی هغه فرمایي چې نبی علیه السلام د وفات نه وروستو عبدالله ابن عمر 15 کاله ژوندی و 15 کاله او باقاعده به په حج کې فتوی ورکولې فتوی عبدالله ابن عمر سره او ډېر احتیاط به کول ډېر د تقوا او د فتوا دواړو امام هم د تقوا امام هم د فتوا امام بیا په دې اختلافاتو کې ډېر ځان ساتلو دا کوم اختلافات چې راغلي د صحابو په مابین کې هغې کې ډېر ځان ساتلو بیا چې وفات کېدو نو ویې فرمایل
چې زما په زړه کې څه داسې یو آرزو نشته. البته ما باغیانو سره جنګ نه دی کړی، په دې خفه یم. ډېر حجونه به یې کول، هر کال به یې حج کولو، صدقې به یې ورکولې. الله وله ډېر مال ورکړی، ډېر زره د هغه وخت کومه پیسه چې وه دینار یا درهم، 30 هزار درهم به په یو مجلس کې خیرات کول، خلکو له به یې ورکول. هغه مالدار و، الله تعالی ورله چې مال ورکړو نو هغه هم د الله په لاره کې ورکړو. اوس خبره یک طرفه شوه، دنیادار پاتې شو، دیندار پاتې شو. دنیادارو سره دین نشته، دیندارو سره دنیا نشته. او څه مونږ هم بخیلان شو، بخیلان. مولا پیر فقیر د دا خیال وي چې دا پیسې به همیشه هغه خلک ورکوي چې هغوی له الله مال ورکړی. او مولا سره ټول عمر کې مال را نشي، خود مال خاوند به او خو وایي به نه چې ګنې مال له ما سره. دا مې ارمان دی، وایم یا الله د مدارسو ارباب مدارس او د دې دا محتممین دی دوره مالدار کې چې هر محتمم په خپل خرچه باندې خپله مدرسه چلوي. ته بیا وګوره چې د مالدارو اصلاح کیږي او که نه کیږي. دا چې نه کیږي اصلاح د دی نو هغوی ته لا مونږ د اصلاح په نظر کتلی نه دي، مونږ لا هغوی ته الټه خپله وموهو، د هغوی قدر احترام زمونږ علما کوي. هغوی غریبانان راشي خپل اصلاح له او الټه ورله خیال ساتي، نه هغوی د خپل کمکلتوب نه، د خپل بعضو جهالت نه هغوی خبر نشي. نو دیندارو کې مالدار کم دی او مالدارو کې دیندار کم دی. دا نه چې بالکل نشته، دا تبلیغ حضراتو کې الحمدلله دیندار شته. زمونږ بعضې دوستانو احبابو کې دیندار او مالدار دواړه دي، هم دیندار دی او تبلیغ حضراتو کې هم مالدار یې الله ورکړي. نو د سخا صفت دی الله زمونږه د اهل علم نصیب کی، د طلباو دی الله نصیب کی. الله اکبر. مونږ خو له هغه هم نه دي لیدلي چې در سره ډېرې هم بل لی نه ورکوو. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، هغې مرتبې ته خو لا څوک رسېدلي نه دي چې بل له په ځان باندې ترجیح ورکړي چې دته دا واخله. نو عبدالله ابن عمر صاحب په یو مجلس کې 30 هزار درهم هغه به خیرات کول. پکار ده سخا، پکار ده اهل علم له سخا پکار ده چې هغوی سخا کوي. پښتنو کې د سخا صفت هم په اهل علمو کې کم ده، هم په عوامو کې کم ده. و حضرت نافع رحمت الله علیه فرمای چې عبدالله ابن عمر سے عادت داو چې کم شی به دته خوښ و هغه به د الله په لاره کې ورکو. چا ورته وی دا ولې؟ وی الله فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کامله نیکي تر هغه پورې نشي جوړېدی چې بنده خپل محبوب شی د الله په لار کې ورنکړي. دا کامله نیکي نه ده. نو هغه به د کامل نیکۍ دپاره خپل محبوب شی ورکولو. محبوب شی چېرته څوک ورکوي؟ چې کوم شي باندې لږه خرچه کموي او بس د هغې فضیلت واوري نو دې معنې به بس طالب له به خوله وازوي او د روژه ماتې په وخت کې به ورته یخې اوبه اړوي وایي چې ثواب حاصل کړم. یوازې دا نه ده، د اختر غم وله وکړه، د نور څیزونو غم ورله وکړه. بس دغه یو حدیث دی اورېده چې لسی پې وسکو نو بس ته وایې چې یاره دا خو مفت شی دی، بس اوبه د کوهي نه وې بجلي هسې مو پرچ کلاو نو هغې کې واوره جوړه شوې وه. نو وایي ته دا وسکه که نه ته دا وسکه. او طالبانو هم سوګند کړی دی نو وایي واره که زه به ستا لپاره روژه نیسم نه څکي هغه هغه دا هر چا هغه نه څکي. کجوري دي لکه د خدای بانیانو نور څیزونه هم شته که نه.
نه وایي کجوره راغلی د حدیث کې، نه سخا په یو سیس کې مه کوئ، هر سیس کې کوئ. دا خو فضایل راغلی دي. کم ځای چې د تندې ضرورت وي هلته اوبو فضیلت ډېر دی، کم ځای چې د لوږې ضرورت وي هلته د ډوډۍ ورکولو فضیلت ډېر دی، کم ځای چې د پیسو ضرورت دی هلته کې د پیسو ورکول ډېر لوی برکت لري. چې یو طالب باندې څوک علم وکړي، د هغه په علم کې هغه خرچه وکړي او د هغه د علم نه څومره فایده کېږي هغه به ده ته رسي، دا څومره لویه خبره ده. هغه د هغه په اجر کې به کمی نه راځي، خو ده ته به الله تعالی د هغې برکات ورکوي، اجر به ورکوي. عبدالله ابن عمر صاحب رضی الله تعالی عنه یو بل صفت دا و چې دی ډېر زیات خوشګمانه و، ډېر خوشګمانه و، په خلکو به یې ډېر ښه ګمان کولو. الله اکبر. دا د صوفیه کرامو یو عادت دی. د دې وجې کوشش کول پکار دی. بعضې موریدانو کې یو عادت وي، هغه ډېره معمولي معمولي خبره او ډېر معمولي معمولي عیوب چې دي نو هغه بیانوي، خپل هم او د بل هم، او معمولي غوندې شي باندې ګیله کوي، دا داسې چلو شو، ده داسې وکړل، ما داسې وکړل. دا خو تر څه وخته پورې د ماشومانو خوی دی، خو چې بنده لوی شي او دا خوی پکې پاتې شي نو دا ډېر ناکاره خوی دی. چې څوک تیر شي تجسس کوي چې وارو که دی چېرته له، دا د تصوف خلاف خبره ده. ما تاسو ته بله شپه هغه درس کې ووی چې کوم شهزادي صاحب په یو شعر کې را بند کړی دی، نو هغې کې هم دغه وایي چې په ځان باندې ښه ګمان او په بل بد ګمان دا دواړه مه کوه. نو عبدالله ابن عمر صاحب به انتهایی خوش ګمان او ښه ګمان به یې کو په خلکو باندې. د دې وجې څوک به چې په مونځ صحیح کړل بس هغه به د عبدالله ابن عمر صاحب زړه ته وغورځېد. بیا پې خلکو خوند واغستو. دا غلامان چې وکم د عبدالله ابن عمر صاحب، نو دی بیا یو چل شروع کړو، بې لمانځه به مونځ به یې نه کړو. نو عبدالله ابن عمر صاحب نه خبر شو چې د ده مونځ ګزاره خوښي، نو بس دې مارې به یې اودسونه کول او مونځونه به یې د هغه مخې ته نفلونه کول. هغه به چې یو څو ځله په نفلونو باندې ولیدو نو ورله به یې اواز ورکوي راشي. چې اواز به یې وله ورکړ نو ورته به یې وی ته ما آزاد کړې ښه، بس هغه به خوشحاله شو، خپې به یې ازادې شوې، د لوی غم نه به خلاص شو. نور به هم راتلل، نور به هم راتلل. بیا ورته یو صاحب ووی چې حضرت دا تی تاله دوکه درکوي، دی هسې مونځ نه کوي، دی ستا مخې ته مونځونه شروع کړي چې عبدالله ابن عمر به راباندې احسان وکړي او خلاص به وکړي. عبدالله ابن عمر صاحب وی الحمدلله الحمدلله، زه څه شی یم؟ د الله دې فضل ته وګورئ چې په خپله لاره کې څوک قبلی نو یو بنده له پې دوکه ورکړي د یو بل بنده ولاسه. نو زما ډېره دا خبره خوښه ده چې یو بنده ماله د الله په لار کې دوکه راکړي، د الله عبادت کې راله دوکه راکړي. دا څومره ښه خبره ده. ما دې معاف کړی هم دی او آزاد کړی هم دی، بیا به آزاد کړو. دا یو آیت شریف به وایي چې اورېدو معرف الحدیث راغوستی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. دا آیت شریف د ډېرو بزرګانو هم حالت بدل کړی دی. ډېر ډاکوان الله تعالی د دې آیت شریف په برکت باندې بزرګان جوړ کړي دي. وایي عبدالله ابن عمر صاحب چې به دا آیت وی نو ټوله ټوله شپه به یې جړل او کله کله به بېهوشه شو. دې کې الله ناشنا انداز کې ګیله کوي که نه. لکه یو مربي چې د خپل کشر ته وایي کله به پوهېږې، ته ولې نه پوهېږې؟ ته اوس هم در باندې د پوهې وخت نه دی راغلی. نو هغه ته احساس وشي چې یاره دا خو واقع
انو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما به د دې آیت شریف په وجه ټوله شپه جړل او بې هوشه بش په دې کې قریشیو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د باره کې وی چې په قریشو کې د ټولو نه سیوا په خپل نفس باندې چې څوک غالب دی نو هغه عبدالله ابن عمر دی. یو ځل خوب ولیدو عبدالله ابن عمر سے وی ما خوب ولیدو چې زما په لاسو کې د ریخمو د کپړې یو ټوکړه ده هغې سره زه هغه ټوکړه مې لاسو کې ده او جنت ته روان یم ټوکړه مې لاسو کې ده او جنت ته ځم. او هغه ټوکړه ما اوچت کې ځان سره مې وړي ما دا خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د حضرت حفصه په ذریعہ باندې بیان کو. خو یو بل روایت کې راځي چې ما سره دک شان د جنت تتلم خو زه یو دو فرشتو نیسلم او وی چې دی بل پلې نه بوزو نو یې یا پل راخکلم وی ما وی چې نه ما پله مو بوزئ نو یې زه بو نه تلم ما پله خو یریدم ډېر چې هسې نه جنت ته ورنشم. نو چې کله حضرت حفصه خوب بیان که نبی علیہ السلام ته نو نبی علیہ السلام وفرمایل عبدالله ښه سړی دی ورته وایه د شپې پاسه. بس عبدالله ابن عمر صاحب وایي د هغې نه وروستو بیا زه د شپې نه موده شوی تهجد په وخت کې نه موده شوی. عبدالله ابن عمر صاحب جلیل القدر صحابي او د نبی علیہ السلام اوخه نبی علیہ السلام خوراکای حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هغه وعده وه. بل سموره بن جندب رضی الله عنه د حالات په بل وخت کې وو. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخنى الاسماء يوم القيامه عند الله رجل يسمى ملك الاملاك رواه البخاري وفي رواية مسلم قال أعيض رجل على الله يوم القيامة وأخبث رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله رواه البخاري. ابو هريرة سے فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائے اخنا الاسماء يوم القيامة عند الله بدترین نم د قیامت پرز با اللہ رب العزت تل اغسری نموی عند الله دا الله په نسبت باندې رجل دا هغه سړی نوم یسمى ملک الاملاک څوک چې خلک بلی په ملک الاملاک باندې ملک بادشاہ ته ویل شي املاک بادشاهانو ته ویل شي بادشاہ د بادشاهانو په فارسی کې د دې معنا دا هو بهو بعینه شاهنشاه څوک چې شاهنشاه چاته وایي نو هغه سړي ته به قیامت پرز به د هغه دا نوم الله ته ډېر زیات بدترین نومونو کې چې دا تا ته ولې شاهنشاه وې شاهنشاه اصل کې دا شاهنشاه نه دی دا د شاهانشاه شاهانشاه بادشاہ د بادشاهانو او بادشاہ د بادشاهانو څوک دی الله رب العزت دی. وفي روایت مسلم او پر روایت د مسلم کې دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایل اعیض رجل علی الله یوم القیامت ډیر غصه به وي الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې هغه سړي ته ډیر په مبعوث ترین سړی به د الله په نسبت باندې د قیامت پر ورځ هغه سړی وي چې هغه ته نوم ورکړی شوی وي د شاهنشاه د ملک الاملاک لا ملک الا الله. نبی علیہ السلام فرمایل د الله نه سوا بل بادشاہ نشته. دا خو واړه واړه بادشاهان دي تور ته شاهنشاه وای دا خو ډېر لوی ظلم دی ظلم دی وضع د شی ده په غیر محل کې تا بې ځایه یو سړي له نوم هغه ورکړی دی چې د هغه سره هغه نوم نه دی پکار هغه نوم صرف او صرف الله لره ښایي. یو معنا به یاد ساتئ د شاهنشاه کې تکبر دی نو د دې د وجې د بادشاهانو بادشاه
او دویم نمبر دا ده چې د الله صفت دی او د الله صفت دا مخلوق ته متوجه کول دا شرک دی. شاهان شاه نو د ایران یو بادشاه وخت به شاهنشاه وي، بیا هغه شاهنشاه په ډېر بد مرګ باندې مړ شو. دا څنګه شاهنشاه دی چې بیا یې خپل ځان په خپل وس کې نه و، بیا پټ شوی او ما چې څومره اورېدلی دی نو بیا په دې یورپي ملکونو کې او بیا به یې هلته کې باقاعده د یو ویټر په حیثیت باندې په یو هوټل کې لوښي وینځل. الله یو وار که چې تا باندې د خپلو بندګانو لوښي ووینځم چې تا ته پته ولګي شهنشاه تی که زه یم. دویمه معنی یاد ساتئ، ملک الاملاک، لوی د بادشاهانو لوی بادشاه د بادشاهانو، طاقت والا بادشاه. طاقت والا بادشاه څوک دی؟ الله. یاد وساتئ، دې خبرې ته توجه کوئ. اوس مې خیال راغی یوازې په دې نوم کې نه، هر هغه نوم چې د هغې په وجه د الله رب العزت خاص صفت مخلوق ته متوجه کیږي، د هغې په ویلو بنده ګناهګارېږي. زما دا قاعده کلیه یاد ساتئ. هر هغه اسم او هر هغه صفت او هر هغه خبره چې د هغې په وجه د الله یو خاص صفت ته مخلوق ته متوجه کې، نو هغه که هر څوک وي هغه پې سخت ګناهګارېږي، او که د عقیدې په لحاظ سره وی چې زما دا یقین دی نو دی پې کافر کېږي. لکه څوک وایي چې د پلانکي لاس کې ډېر کار دی، نو دا که دی دې باندې ووایي چې دی سپارش یې کوي نو لاس یې کار یې چلیږي، لاس یې اوږده دي، نو خیر دی. خو که دی وایي چې دی وغواړي نو هر څه کېږي، دا ګناه دی. د دې وخت د ټولو نه لویه فتنه او د ټولو نه لوی سازش د یهودو هغه دا دی چې په دنیا د یهودو او د امریکې هوډ راشي. د هغې دپاره هغوی رنګارنګ قسمه سازشونه کوي. یو سازش پکې دا موجوده وخت سره دا خود ساخته بیماري وه، بیماري وه، څه حقیقت و، خو دې بیمارۍ سره هغوی خلک محتاجه کول او کمزوري کولې. د ګڼې ګوڼې نه ساته، نو چې جومات ته نه ځي نو ګڼه ګوڼه به نه جوړېږي، نو چې جومات ته نه ځي نو الله نه به یې نه غواړئ، نو بس هغوی ته به متوجه چې یاره څه ټایم به دی ویکسین تیاروي چې زر د دې بیمارۍ نه خلاص شو. الله د مسلمان به څه کار وي؟ یا الله بس دی که نه، بس یا الله موږ نشو کولی نور ضبط او غم موږ نور نشو برداشت کولی. په موږ ډېر څه تیر شو، په موږ د رمضان نیمه میاشت غوټه دکه شان تېره شوه، د نیمې میاشتې هم پته نه لګي. یا الله رحم وکړه او ته روحاني طور سره د دې علاج هغه د خلکو ډاکټرانو په ذهن کې کېده او دا بیماري د دنیا نه روکه که نو بس الله رب العزت به ختم. خو کوم ځای مسلمانان به کوم ځای جمع کېږي؟ موږ هم ورته نشو ویلی چې را جمع شئ. وجه دا ده چې هغه مسلې خطرې داسې جوړې کړې. اوس مسلمانان له څه پکار دي؟ کم از کم په خپلو کورونو کې خو امریکې ته نه دي محتاجه کېدل پکار که نه. زما ذات زما په اختیار کې دی، زه دا ویلی شم ما نه زما امریکا زما اختیار نشي اخیستی، امریکا زما نه زما اختیار نشي اخیستی. زه به په کور کې الله ته جاړم، فقیر به په کور کې الله ته جاړي، څوک به د جومات په ګوټ کې الله ته جاړي. چې څوک کم ځای وي هغوی د الله ته متوجه شي، الله رب العزت به د دې حالاتو مخه بل پله واړئ. خو هغوی وایي چې یاره دا مسلمانان موږ داسې کوو چې دی د روحانیت نه راوځي او دی د مادیت باندې کلک یقین پیدا شي. دا مې څه پورې وایي د ټولو نه لویه جګړه وایي مونږ خو زه خو نه بار ګورم نه دا موجوده وخت سره چې کوم د ذرایع ابلاغ ذرایع دي زه دې کې یو شی نه ګورم، خو زما چې څومره خیال دی نو ټولو نه لویه مسله دا ده چې امریکا کوم د سپر طاقت دعوه کول غواړي په هغې کې ورته چینا خلل اچوي. هغوی وایي چې نه ته نی مونږ به یو. نو الله یو بل له راوبغول لکه دوه منګي وي، یو وایي زه غټ یم بل وایي زه غټ یم. یو سړی راشي دواړه راوچت کوي وارو که چې تاسو کې کم یو غټ دی، نو چې دواړه راوبغئ نو ته راته ووایه کم یو به پکې غټي، دواړه به مات شي او که نه. الله امریکا او چینا د کوناټو په جنګ واروستل د کوناټو په جنګ واروستل، ویلی راولئ دواړو دومره چغې ووالئ چې هسې چوکار یې ترېنه وباسه، هسې نو پته ورته ولګېده.
یاد به ساتئ د خپل الله ویلو طاقت ځان ته معلوم کوي زمونږ د الله ویلو طاقت څومره ډېر دی د ټولو نه لوی طاقت زمونږ د الله دی مونږ چې د هغه طاقتور ذات نوم واخلو قسم په خدای دی که په دنیا کې څه شی هم پاتې شي د هغې مخې هغه یې وایي نیو ورلډ آرډر مونږ به یو اډر کوو او ټوله دنیا کې به هغه قایمیږي مونږ وو دا کټې دې ځان سره وتاړه دا نه کېږي دا چېرته کېږي په دې باندې چېرته کېږي ته به وایه مونږ به و چې نه ته به وایه مونږ به و چې نه تا مونږ په قرضو باندې کمزوري کړو چې قرض نه مونږ په قرضو نه کمزوري کوو قرضدار چا وجلی ته مونږ سره څه وکړي مونږ خو دې خپلو ته وخورئ یتیمي ورکوي قرضدار چا نه دی وجلی لا تر اوسه پورې